نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې زموږ یو دوست انتهایی سخت بیمار دی. ډاکټرانو منع کړی دی چې تبا روزه نه نیسي او دوايانې په پابندۍ سره خوري او دې سره خوراک لازم دی، نو هغه روزه نه نیسي. تاسو دا کوي چې دغه روزو قضایي راګرځول ضروری دي او کنه زه فدیه ادا کوم د دې روزو چې د دې روزو چې کم هغه ذمہواری دا زما د ذمې نه ادا شي. عالمگیری کی دی فإن برئ المریض فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية كذا في البدائع. درسو پورې چې دا مریض او دا انسان صحت ممکن وي چې دته فی الحال صحت خو نشته، خو لیکن مستقبل کې د صحت راتلی شي، مطلب د صحت امیدي وي، دراغه پورې دا فدیه نشي ادا کوله. دا با د روزو قضایی کوي چې کله صحت ملو شي او کو چرته قریب الموت شي، خدا نه خواسته د باندې د مرګ علامات ظاهر شي، نو په دې صورت کې چې اوس بالکل د صحت امید پاتې نشو، نو دا با وصیت کوي د فدیه ورکولو چې زما په ذمه باندې دومره روزه قضایی پاتې دي، زما د مرګ نه پس زما په مال کې د دک قضایی شوی روزو فدیه به ادا کړي. نو وارثان به بیا د مال نه د دک قضایی شوی روزو فدیه ادا کوي او فدیه د یو روزه چې دا هغه د یو صدقه فطر په مقدار باندې ده. یو صدقه فطر مقدار هغه نن سبا د دارالعلوم درویش مسجد د فتوی مطابق هغه 300 روپے راځي، نو فی روزه 300 روپے دا به فدیه ادا کوي. خدا په هغه صورت کې چې کله بالکل د صحت هغه امید ختم شي، قریب الموت شي، د مرګ علامات په ظاهر شي، نو وصیت پکې د وصیت نه پس په بیا چې کله د دې فوتګي وشي نو وارثان به دا ادا کوي. او چې د سو پورې صحت ممکن وي چې صحت په ملو شي ان شاء الله د صحت ورکی په خیر عافیت، نو دراغه پورې دا فدیه نشي ادا کوله، قضایی برابر ځي چې کله صحت ملو شي. والسلام.